احمد شهزاد په بابر اعظم باندې تنقید کولو نه پس د پی سی بي چیرمن محسن نقوي باندې هم ډېر غټ تنقید کړی دی او ډېر سپینې خبرې پکې ورپسې کړي دي. احمد شهزاد چې کوم دی خو صفا الفاظو کې لګیا ضروره چې بابر اعظم بیخي د ټیم نه بهر کوي. لکه دا ټیسټ میچ چې وایي پاکستان بایلو دی د بابر اعظم د لاسه بایلو. چونکې که تاسو سکور کارډ وګورئ یا نور کلاډیان وګورئ د چا پرفارمنس په پاکستان چې کله میچ بایلي پاکستان چې کله خراب پرفارمنس کوي ټول الزام په بابر اعظم باندې لګي. اوس احمد شهزاد د پی سی بي چیرمن محسن نقوي باندې هم تنقید کړي په هغې هم خبره کو. دې نه علاوه د انډیا کلاړي کلدیپ یادو د پاکستان حوالې سره ډېر زبردست ډېرې ښکلې خبرې کړي دي د مینې خبرې کړي دي. ادر سره هم په دې ویډیو کې شریکوم نو ویډیو خپله هم مکمله ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. ټول نه ډومبې په احمد شهزاد باندې خبره کو چې احمد شهزاد د پی سی بي چیرمن محسن نقوي باندې ډېر غټ تنقید کړی دی. احمد شهزاد ویلي دي چې پاکستان ټیم سره چین تاسو به اوس کتلي وي چې یو ډایلاګ ډېر زیات وایرل دی چین ټپاک ډم ډم دی که داسې څنګه ډایلاګ دی په ټیک ټاک باندې اکثر راشي وایي د پاکستان ټیم سره هغه کار شوی دی. احمد شهزاد محسن نقوي ته ویلي دي چې ګوره پیله تا وی چې زه به د ټیم سرجري کوم زه به د ټیم اپریشن کوم هغې نه پس تا سرجري ونه که بیا تا دا بانه جوړه که چې د سرجري دپاره ټولز ما سره نشته د سرجري دپاره اوزار نشته. مطلب یې دا لکه محسن نقوي په تیر شوي یو پریس کانفرنس کې ویلي هم چې زه اچانک ټیم نشم بدلولی چونکې وایي ډېر خلک وایي چې کلاډیان دي د ټیم کې چینج کړي خو ما سره وایي د هغوی نامالبدل کلاډیان شته نه زه ډایرکټ ټول ټیم نشم چینج کولی دې کې به ټایم لګي ډایرکټ ټول ټیم چینج کولو کې ماله به کلاډیان بیک اپ کې پکار وي. زه چې اوس بابر اعظم او رضوان کې نوم دی په دی به زه څوک اخلم لکه زه چې فخر زمان د ټیم نه ډراپ کوم شاهین افریدي د ټیم نه ډراپ کوم یا نسیم شاه د ټیم نه ډراپ کوم نو دی په دی به زه اخلم څوک لکه محسن نقوي دا هم ویلي. نو دلته احمد شهزاد په تنقید کړی دی چې پیله دې وایي چې سرجري به کوم اب سرجري دې ونه که بیا دې وایي چې د سرجري اوزار ما سره نشته نو مهرباني وکړه چې وایي بار بار یوټرن یې مه اخله. دا محسن نقوي ته ویلي د پی سی بي چیرمن ته چې ته مهرباني وکړه او بار بار دا یوټرن مه اخله چې ته په هره خبره کې یوټرن اخلې او دا ټیم چې کوم دی د ستا د لاسه خراب شوی. ډېر خلکو پې ښه برای راست تنقید کړی په محسن نقوي باندې چې د پاکستان ټیم حالات خراب دي دې کې د محسن نقوي لاس ته جي. اوس به مونږ خبرو کوو د انډین کلاډي کلدیپ یادو حوالې سره چیمپئن ټرافي را روانه په پاکستان کې ده نو د هغې حوالې سره کلدیپ یادو ویلي دي چې مونږ پاکستان تلو له تیار یو مونږ کلاډیان چې وایي مونږ له بورډ بي سی سی آی چې کومه ده د انډیا کرکټ بورډ چې مونږ له کم ملک هم ښایي مونږ تلو له تیار یو مونږ خو کلاډیان یو مونږ خو د هغوی حکم فالو کوو او د پاکستان خلک چې وایي کوم دي د پاکستان ډېر ښه خلک دي نو مونږ غواړو چې مونږ په پاکستان کې هم لوبه وکړو چونکې ټول نه غټ چې کم خواهش ته په پاکستان کې د لوبې کولو هغه د ویرات کوهلي او د روهت شرما دی. دا ډېر غټ کلاډیان دي د دنیا صرف د انډیا نه د دنیا غټ کلاډیان دي او دی وایي چې مونږ د پاکستان فینس په مخکې د پاکستان په ګراوند کې هم په خپل کیریر کې لوبه وکړو لکه چې مونږ هم وایو چې مونږ په پاکستان کې گیم کړی دی لکه ویرات کوهلي چېرته انډر 19 کې چې کله پاکستان ته وزټ کړی چې هغه به لاهور کې مختلف دکانونو کې شاپینګونه هم کړي. روهت شرما هم یو ځل نیم پاکستان ته راغلی چې هغه ټایم دی دومره فیمس نو هغه ټایم دی لیجنډ نو. اوس دا ډېر غټ کلاډیان دي دی غواړي چې مونږ وکړو په پاکستان کې لوبه نو کلاډیان چې کوم دي د انډیا کرکټ ټیم یې غواړي چې مونږ پاکستان ته راشو خو اجازتنامه چې کوم دا به د خپل بورډ نه راخلي چې بورډ یې الاؤډ کوي حکومت یې الاؤ کوي نو خامخا بیا راځي. جی دا اپډیټ شو خپله رایې په کمنټ کې شریکه کوئ. والسلام.